بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلى عليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري نه امر په باره کې مون خبره کړو چې امر دا صرف د وجوب د لپاره دی وجوب صرف په امر سره ثابتېږي په فعل نبی علی السلام سره نه ثابتېږي نه فیر ترادف او باغی باندې دلایل او خبره اتره او د امام شافعي رحمۃ اللہ دلیل او داغه جواب دا شو بیا موږ چې نفي د اشتراک دا کوي چې مصنف رحمت الله علیه فرمایي چې امر صرف او صرف د وجوب د پرازي د ندب اباحت استحباب او دلیل لپاره ناراضي بیا پدې کې دا خبره و چې امر زمونږ د احناف باندې خو د وجوب د پرازي او بعضی کسان و چې دا د ندب د پرازي بعض و چې د اباحت د پرازي بعض وی چې بری کې توقف وکاو او بعض وی چې د اشتراک لفظي مطلب د هر لپاره د امر د وجوب لپاره جدا وضع شوی دی د اباحت لپاره جدا وضع شوی دی آیا اشتراک معنوي چې دینه بده سي عام معنا خلو چې هغه ټول ته شامل وي نو مونږ ویلو چې امر د وجوب لپاره راځي نو دا غي معلومه اوس مونږ ان شاء الله دلایل جنان دا وایو او کم کسان چې وایي چې دا نه دوه د پاره راځي نه چې امر راځي د پاره د طلب او په طلب کې دی چې رکا دا فعل پکې راجح وي او ترک فعل پکې مرجوح وي او د دې دغه ته جنود په لګيږي هيڅ نه درجه نه دوه چې یو کار کول جایز او نه کول چې نه لکه غوړه نه نو هغه صحیح ان دوب ده او د دا لپاره په دلیل کوي فقاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا نو ورته دغه جواب ورکړل چې امر خو د وجوب د پاره دي خو دلته قرینه موجوده ده قرینه ان علمتم فيهم خيرا او چې قرینه موجوده نو ال د منغو مونو چې امر د وجوب نه علاوه د نور مانو د پاره راځي پوه شو به معنی بعضی کسان وایي چې امر د اباحت د پاره راځي او وایي چې امر دنن دا درې مانم غاغلو اذن او اذن دې ته ویلږي چې پای کې کول او نه کول ځوانه جایز او د ادنا درجه اباحت ده او ځان لپاره په دلیل کوي چې فسقادو دلته فسقادو کې د امر او د اباحت لپاره ده نو دلته امر د اباحت لپاره ده خو دا دی وجه نه چې امر خو دا راځي د وجود لپاره راځي خو دلته هغه قرینه موجوده ده او مخکې موږ ویل چې قرینه موجوده جو هغه راځي د هر سره پانه او بعض کسان وایي چې د امر د دې شپارس معنی دي نو سو پورې چې یو معنی متعین شوی نه ده نو په پای توقف وکاو نو وایي چې توقف پکې وروسته دې باندې پوره خبر راوړل لګي جواب نه ورکړه زموږ په دې باندې امر دا صرف او صرف د وجوب د پر جن د امر موجب چې دا وجوب دی دا چې کله قرینه نه موجوده یا قرینه موجوده او بیا خو چې دغه مطابق سوه جو هغه بکیږي پوه شئ برابر خبره ده قدمن نه ورستو یو قدمن نه ورست مخکي لکه بعض کسان پکې دا وایي چې کله د یو کار نه الله تعالی خلق بنګي او بیا د اجازه ورکړل شنو بیا هغه د وجوب د پاره نه او چې مخکې د وجوب د پاره لکه دلته مثال ذکر کړی دی چې الله تعالی اول په ښکار حرام کړو به چې کله ښکار حلال کو به د احرام په صورت کې نو چې ودا حل فسقاد لګی دا د اباحت د پاره نه دا خبره غلطه ده ځکه چې موږ په قرآن مجید کې د مثال خو چې الله تعالی به خلق منع کړي او بیا ودا کار وکم کړو بیا هم خلکو ته چې لکه دا اوس کوي او د وجود لپاره لکه الله تعالی فرمایي چې تاسو په اشهر الحرم کې د کافرانو سره جنگ مکوئ او بیا فاذا سلخ الاشهر الحرم کله چې د میاشتې د عزت تیر شي نو فقتل المشرکین حيث وجدتم نو بیا مشرکان قتلوي نه دلته اقتل المشرکین دا امر دی او دا حذر نو ورسره راغله دی د منی نو ورسره راغله دی او بیا هم د وجوب د پاره دی هغه په خبره باندې پوه شوي او کم کسان چې فسقادو کې د اباحت لپاره موږ دا دغه د وجه نه د امر د وجه نه بلکې لکه قرینه موجوده ده فقر یو دا احل لكم الطيبات چې حلال شوی دي سودا لپاره پاک او حلال شونه او حلال چې دا واجب نه دا مباح وي او دوی نمبر دا چې دلته الله تعالی د ښکار د حکم کړه دا الله تعالی په دې بندګانو د نفي لپاره کړه دی هغه باندې احسان د لپاره کړه دی چې دوی په الله پاک په دوی باندې احسان کوي هغه ته ښکار واجب کې نو بیا هغه په دوی باندې تکلیف مالوي طاقت به نه طاقت نه لري الګ استډي استومانه دي دلته ته دغه بچ کې تکر دغه په لازمه ښکار په لازمه دا سینه بری پوه شوي وس منګ وایو کنه چې امر دا راځي د پاره د وجوب چې کله امر مطلق ذکر مطلب قرینه پکې نه نو امر موجب سره وجوب په دې خبره باندې درې دلایل مصنف رحمت الله علیه پیش کړي نمبر 1 دا ده په دې عبارت سره لانتفاء الخيره عن المأمور بالامر بالنص چې ګوره الله تعالی چې په کوم ځای کې حکم کړی دی نو کوم کسانو چې د حکم نه انکار کړی دی یا د حکم د پاره دغونه اختیار منع کړی شوی دی او د کوم کار نه چې اختیار منع کړی شي نو هغه
صحیح دی لکه ګوره الله تعالی فرمای وما كان لمؤمن ولا مؤمنه نه دی جایز دی او بندا مؤمن د پاره او نه دی خځه مؤمن د پاره اذا قضى الله ورسوله کله چې فیصله وکي الله او د الله د رسول امرن د یو کار نو سوال جایز دی ان يكون لهم الخيره من امرهم د دوی د کارونو نه د دوی د حکم د اختیار مطلب دا دی چې کله الله تاسو ته یو خبري حکم وکي او کله تاسو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو خبري حکم وکي نو په هغه امر کې هغه امر به تاسو خامخا کوئ اکار به تاسو خامخا کوئ لکه بنده ته پکې اختیار نشته دی چیر دی وي که خوخه می جواب کوم که خوخه می نه جو نه وکوم خو چې کم کار الله حکم وکړو او د الله رسول حکم وکړو چې دا کار کوي نو د دې په دې خامخا دا بګي د نه اختیار منفي شوی دی نو مطلب دا د دې کول پکار دی او نه کول غوړه نه دی او کم کار چې دي چې داغي کول چې نه دالکا صحیح وي او نه کول چې نه دالکا د ملامت ذریعہ وي د څه ذریعہ وي د ملامت ذریعہ وي نو هغه وجوبي ځکه مونږ وایو چې لکه امر د وجود لپاره راځي که امر د وجود لپاره نه دی نو پکار دی چې بنده ته به اختیار کنه لکه الله وی الواقع مصلا ته امر خو د وجود لپاره نه دی امر خو چې په خوګه کومه کنه نه به کومه نو دا ټول احکامات دا باطل دي چې الله د الله رسول یو حکم کړی دی نو دا دې لپاره کړی چې بنده ته په دې کې اوس اختیار نه دا بخامخه کوي با دا بخامخه لکه په دې خبره باندې پوه شوي ها په دې باندې پوه شوي که بنده ته په اختیار وي نو بیا وجوب کې ثابت شو ها چې کله قرینه موجوده و نو موږ وایو چې لګي الله پاک حکم خدای رسي چې وجوب د پاره خدای لګي د دې قرینې د وجنه د دې قرینې د وجنه د لګي دا امر د وجوب د پاره نه پوه شوي نور عام طور باندې کم امر د سره پاره د وجوب د پاره نیو خدا دې چې لکه نس نه مراد دغه آیت ته کوم چې ما کان دویم چا ویلي دي چې نس نه مراد دغه نس نه بلکې دلیل دار چې ما منعک الله تسجد اذ امرتک ابلیس ته الله پاک چې کله حضرت آدم علیه السلام پیدا کو نو ابلیس ته وی چې ته سجده وکړه نو ابلیس وی انا خیر منه خلقتني من نار وخلقته من طين چې دې د ور نه پیدا کړه زری دا نه پیدا کړه نو الله پاک ته پوښتنه کو چې ما منعک الله تسجد اذ امرتک کله چې مې ته حکم وکړو نو تاسو سجده ولې ونه کړله څه شي منع کړی ته بیا خو دلیل پیش کړل چې انا خیر منه خلقتني من نار نو دلته چې دا ابلیس د ملامتیا دا سبب جوړ شوی دی او نو دا د دې وجنه چې دا امر د وجوب لپاره دی که امر د وجوب لپاره نه راتله نو ابلیس به دا ویلو کنه چې تا خو ویلي دی او ستا کار خو د منل خو لازم نه دی پوه شو باندې نو دا ابلیس چې ملامت شوی دی ابلیس چې جنتون راوستل شوی دی ځکه چې په وجوب باندې عمل نه کړی په دې باندې پوه شو دا وایي به زو مخکې ثم شرع في بيان دلائل الوجوب بیا شروع کړ مصنف رحمت الله علیه د وجوب غ دلایل په بیان باندې فقال فرمای لانتفاء الخيره عن المأمور چې د مأمور نه اختیار منفي کېدل د مأمور نه اختیار منفي کېدل بالامر بالنص کله چې حکم وشي په نص سره مطلب دا چې حکم وشي نو دا غي د مأمور کې بنده ته اختیار منفي شوی چې دې مامور یعنی کم څه د پاره چې حکم کولېږي دې بنده ته د دغه په منلو او نه منلو کې اختیار نه بلکې دې بخامخه دا مني وای ای انما قلنا من وایو دا خبره چې ان موجبه الوجوب چې د امر موجب چې دا څه شری ما ویل موجب هو کا مقتضا یو شری لانتفاء الخيره دلیل سره زګه چې منفي شوی د اختیار عن المأمورین دا غچا د حکم کولېږي المکلفین چې کوم كلفتي بالامر بالنص وهو قوله تعالى هذا الله تعالى قوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنه او نه جائز دی او بندا مؤمن او نه مؤمن زنانه لپاره اذا قضى الله ورسوله امرا کله چې الله او الله رسول فیصله وکړي او کار ان يكون لهم الخيره من امرهم چې شي د دوی لپاره اختیار د کار دی تاسو به ترجمه ویل ده کنه عبد الله ابن جحش زینب بنت جحش سره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د زید سره نکاح وکړي زید رضی سره نکاح وکړي عبد الله ابن جحش او زینب بنت جحش چې موږ سره نکاح نه کوو ځکه موږ د قریش اوچت خاندان یو او زید چې دا خو عادت کرده غلام دی ټیک به لګیدل چې دا غلام دی نه دا زموږ د پاره د شرم خبره ده نو آیت النجس وما كان للمؤمن ولا مؤمنه هغه پوه شو باندې لأن معناه وسدري معنی ته وي کوي دا چې کوم معنی وکړه لګنه نو دا پته نه لګي چې تا به صحیح کړی یا به غلطه کړی نو زره کوم چې لأن معناه د آیت معنی دا
چې اذا حکم الله ورسوله بامر کله چې الله او الله رسول له خبره حکم وکي فلا يكون لمؤمن ولا مؤمنه نو مؤمن او مؤمنه د پاره جایز نه دي ان يكون لهم الاختيار من امرهما چې شي د لپاره اختیار د امر د بینه ان شاء قبلوا الامر کجره دو خو کېجو امر د قبول کی و ان شاء لم يقبلوا او کجره دو خو کېجو دغه دی قبول نه کی تاسو به ټولو کې اي يكون لهم الخيارات اختيار من امرهما ده ها زړو کتابونو کې وګدا چي ها بل يجب عليهم الائتمار بلکې لازم دي په دوی باندې حکم منل بامرهما د دوی دا حکم دوجنه هغه پوښوي او ولا يكون ذلك الا في الواجب او دا خبره نه مگر په واجب کې چې کول لازم وي اختیار پکې نه دا خبره ته چا ده دا واجب ده نو ځکه موږ وایو چې امر د سره راځي وقيل او چاویل چې النس وقوله تعالی چې یو نسره ناغله کدا منګه چې منګه کوی کنه هو وقيل بری کې اشاره لري لاونه خبره ده د قبيله او د ملک کمزوري ده قيل سره ذکر ویلي وقوله تعالى ما منعك الا تزول اذ امرتك سشي منك ليت سجدي کول نکړه جماعت ته حکم وکړو خطاب ابلیس لعين ما بقي لك الاختيار يعني باقي نو سره بار اختیار بعد ان امرتك رسول جماعت ته حکم کړو فلما تركت السجود انت سجدول پر خدا شیطان چې ملامت شوی دی ابلیس ملامت شوی نه دی وجه دا چې دا امر سره راځي نمبر 2 واستحقاق الوعيد لتاركه امر موجب وجوب ده د دې دویم دلیل دا ده چې د امر پر خودون کې د وعید مستحق ده امر پر خودون کې لکه الله تعالی فرمایي ما ته وګورئ فليحذر الذين يخالفون عن امره پس ودیریږي فليحذر الذين چاہیے کہ وہ ڈر جائے فليحذر لام دل کې لام امر ده او لام امر د غائب د پاره تاسو ویلي دي چې موږ معنا کو چاہیے فليحذر الذين پکار د چودیریږي هغه کسان يخالفون عن امره چې هغه د پیغمبر علی السلام د حکم نه مخالفت کوي رسنه دی ویریږي ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم د دنیا او د آخرت ده عذاب نه جواب ورته په دنیا کې عذاب رسی آیا ورته په آخر کې عذاب رسی نو ګوره کم کسان چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حکم مخالفت کوي د الله د حکم مخالفت کوي نو هغه د وعید مستحق دي یعنی دا وعید ډرانه یا رول دا غي مستحق شو دي کنه نو کدا امر د وجوب د پاره نه نو دوی ته بدون وعید نه ورکړل شوی پرې باندې پوښوي وس په دې دلیل باندې دوه اعتراضات دي یو اعتراض دا ده چې دا مصادره علی المطلوب ده سره مصادره علی المطلوب پیژنئ دې کتاب کې دي دوسر بلاغه کې مصادره علی المطلوب دا مطلب ده چې کم دعوی هغه دلیلی او کم چې دلیل یا دعوی لکه زما امر د سره پر راځي د وجوب د پاره او په دلیل کې په پیش کو فليحذر دا خو امر دی کنه نو دلته کومه ستاسو دا خبره منل نه چې امر د وجود لپاره ته ما ته په دلیل کې امر پیش کړي وای یو اعتراض دار دویم اعتراض دار چې دلته فليحذر الذين يخالفون نو دا وعید مستحق هغه کسان نه دي کوم چې امر پری دي بلکې د وعید مستحق هغه کسان دي کوم چې انکار کوي د دینه کوم چې یعنی الله حکم یو خدای چې نه منما ایو د چې کومې نو لګا تاسو کوله کوم ځوګه در په سر میدل لګرستو وکم په دې چرول کې ستاسو نماز ټایم لاړ شي یو دار ایو دار لګا مونږ وکته مونږ سره منم نو نشي وکم نو دا وعید مستحق کس ته کوم چې نه سګي انکار کوي نو دې اول اعتراض جواب دار چې دا مصادره المطلوب په هغه صورت کې وي چې کله امر صرف دا وجوب د پراتله لکه زمون خدا خبره ده چې امر د دې موجب وجوب ده او د نور خلکو دا خبره ده چې امر موجب ندب ده یا د امر موجب چې نه اباحت ده خو په وخت د قرینه کې هغه هم دا خبره مني چې امر د سره پاره ده د وجوب د پاره ده نو دا اعتراض به حل راتله چې کله صرف دا خبره وي چې امر د وجوب د پاره دي او حاله نور خلکو هم دا قول له چې امر د وجوب د پاره هم راځي چې کله قرینه موجوده وي او د ندب د پاره راځي د اباحت د پاره هم د قرینه موجوده نو ټول باندې وجوب د پاره ده دلته موږ دې نه لیکل چې دا امر څنګه ده پوه شو باندې د سیاق سبق کتلی او دویم نمبر دا چې لکه دلته الله تعالی لیکلي فليحذر الذين يخالفون د دې مصدر مخالفه ده او د مخالفه ضد چې دا موافقت ده موافقت یو کار کول نو مخالفت بدل شي هغه نه کول نه دلته دا مخالفت دا پته لګي چې دا انکار نه کول لري معنی نشته ده بلکې کار نه کول معنی ده پوه شئ وګورئ واستحقاق الوعید لتارکه دویم نمبر دلیل
چې لکه امر موجب وجوب څه کوي چې د دې پر خودونکو د وعید مستحق دی عطفنا على قوله انتفاع الخيرته اي انما قلنا بشكم وان موجبه الوجوب چې د امر موجب چې دا وجوب دی ولې لاستحقاق الوعید ځکه چې مستحق د بار د وجه د دینه چې مستحق د وعید لتارك الامر بالنص لتارك الامر لا امر پر خودو کې ور بالنص په نصر او قول تعالی انا سره فليحذر الذين يخالفون پس پکار د چوري دیږي پس وریږي هغه کسان يخالفون چې مخالفت کوي عن امره د حکم د الله د حکم د پیغمبرنا ها د حکم د پیغمبرنا ان تصيبهم فتنه جو ورسیږي ته فتنه د دنیا عذاب او يصيبهم عذاب اليم یا ورسیږي هغه ته عذاب درناک په خپل ترجمه کومه اي فليحذر الذين وديريږي هغه کسان يخالفون چې مخالفت کوي عن امره کې زمينه مراد رسول له عن امر الرسول صلى الله عليه وسلم ويتركون وغبريري ان تصيبهم فتنه في الدنيا چې په دنیا کې ورته تکلیفونه ورسي او عذاب الیم في الاخره یا به بدناک عذاب ورسي پس کې وهذا الوعيد لا يكون الا بترك الواجب او دا وعید نه مگر د واجب په پرې خودو باندې نو ځکه موږ وایو چې امر موجب چې دا سره موجود دی ولکه يريدو عليه لیکن دلته په دې باندې دوه اعتراضات واردېږي يريدو عليه دوه اعتراضات په دې باندې واردېږي الحمدلله بدي دلیل باندې چې انه موقوف چې دا خبره موقوف ده على ان يكون هذا الامر ايضا للوجوب چې دا امر هم دغه شان دي سره بار شي د وجوب د پاره یعنی سلازميږي لګي مصادره على المطلوب سلازميږي مصادره على المطلوب څه ته ویل کېږي چې کم دعوا ده هغه دعوا کې څه پېښ کې په دلیل لپاره هم هغه دعوا پېښ کې وهو ممنوع او دا سره ممنوع ده وانه او دویم نمبر لما لا يجوز چې دا ولې جایز دی ان تكون المخالفه على وجه الانكار چې دا مخالفت على وجه الانكار شي مطلب دا کنه چې دلته د مخالفت نه مراد انکار کول دي نو دا وعید مستحق ها کسان دي کوم چې دا الله او د الله د حکم نه انکار کوي او کوم چې دا الله او د الله د رسول له حکم نه انکار نه کوي نو دا غو د پاره دا سزا نه ده هغه پوښتنه به باندې ها على وجه الانكار دون الترك چې بغیر پر خودنه ترک معنی نه نه دا وعید مستحق ترک والا نه دي تارکین نه دي بلکې منکرین دي والجواب وجواب ده چې ان سیاق الكلام چې دا سیاق کلام نه سیاق کلام یعنی مخکې چې دا کلام را روان دي دا دالنا دلالت کوي على ان هذا الامر للوجوب چې دا امر د سره پر راځي د وجوب د پر راځي بدون باحتياج الى برهان بغیر د دینه چې دا محتاج د دلیل ده و مصادره على المطلوب و مصادره على المطلوب ته یعنی دغه آیتونه چې الله تعالی ذکر کړی دي د دینه مخکې وروسته کوم آیتونه دي قاریان وایي کنه کما اتلسمه چې بارکه اخرنه رکوع 2 نمبر آیت ته دغه سوره نور اخرنه څنګه انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا ده نه داخونه له لاندې بل انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله اذا كانوا معه امرا بجامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه نو دلته دې سیاق سبق نه دا معلومیږي چې دلته امر د وجوب د پاره دی یعنی مطلب دا کنه چې منګه د دې آیت د وجه نه وایو دی فليحذر د وجه نه چې د دې امر وجوب دی بلکې دا قرینی د وجه نه وایو چې امر دلته سره بار راځي لکه مصادره المطلوب حل راتلی چې کله منګه دا په دلیل کې دا فليحذر پېښ کړه وکنه نو منګه دا په دلیل کې نه پېښ کوو بلکې دا سیاق کلام دا تقاضا بری باندې کوي چې دلته دا امر د وجوب د پاره غره او چې کله قرینه موجوده وي چې کله قرینه موجوده نو بیا خو هغه هم زموږ سره دامني چې قرینه موجوده نه امر د وجود لپاره راځي خو شو نو مصادره المطلوب دا نه ده او دویم وان المخالفه في استعماله او مخالفه د دې د عربیانو په استعمال کې انما تطلق على ترك العمل جدو اطلاق کوي د مخالفت په ترک عمل باندې نه با انکار باندې فتامل په بلې خبره کې خصوص وکړو ښا هغه بلې خبره باندې پوه شوي ځکه مخالفت چې چلند سره موافقت ته او موافقت معنی ده کار کول نو د مخالفت معنی سره کار نه کول نو انکار د معنی نه د مخالفت هغه د انکار لپاره نه استعمالي بلکې یو کار نه کول لپاره پوه شو به باندې لکه بری پوه شوي یاد بشي دا